زمارون دا مې درته ویلي چې ګاونډي دا په درې قسمه دی. د ټولو نه ډېر حق د هغه ګاونډي دی چې هغه ستا ګاونډي هم دی او هغه ستا خپلوان هم دی او هغه مسلمان هم دی. دیم نمبر حق د هغه ګاونډي دی چې هغه ستا خپلوان نه دی خو ګاونډي دی او مسلمان هم دی، د ده دویم حق شو. دریم نمبر حق د هغه ګاونډي دی په تا باندې چې هغه ستا په ګاونډ کې دی خو مسلمان نه دی، صرف د ګاونډیتوب حق دی. زمارونو دا تفصیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارکه نه چې دی د هغې نه ثابت دی. زمارونو ګاونډ د اسلام ولې دې ته دومره عزت ورکړی دی او یو ګاونډي به د بل ګاونډي خیال ساتي؟ هسې که عقلا هم سوچ وکړو که نه که دا خبره عقل ته واړو د ګاونډیتوب. نو چې چېرته دوه کسان په لاره باندې رواني او هغه د یو بل په ښه باندې نه راځي، مثلا یو دوه کسان دي روان دي په سفر باندې په لاره باندې، تندم راځي ولږم راځي، یو پکې بیمارېدلی هم شي یو پکې ستړی کېدلی هم شي، نو چې تنده راله دا یو ملګری به د بل ملګري د تندې خیال ساتي. که اوبه ورسره وي اوبه به ورکوي، که اوبه نه وي اوبو پسې به طلب کوي، د دې ملګري تنده به ختموي. دغه رنګې دغه ګاونډي چې یو ګاونډي تږی دی او بل سره اوبه شته، دغه یو ګاونډي به بل ته اوبه ورکوي. دغه دوه ملګري په لار روان دي، یو پکې وږی شو روټۍ ورسره ختمه شوه، که د بل ملګري سره روټۍ وه د خپل ملګري ته به یې ورکړي، که نه وه څه خوراک څښاک به ورته پیدا کوي، خو دا ملګری به د لږې نه بچ کوي. دغه رنګې ګاونډي یو موړ دی بل وږی دی، دغه موړ ګاونډي دا به د وږي ګاونډي خیال ساتي. همدغه حساب سره دوه ملګري روان دي او یو بیمار شو، نو دا صحتمند ملګری به د ده د دوایي خیال هم ساتي، د ده د بیمارۍ خیال به هم ساتي، ده ته به د طبیب او د ډاکټر غم هم کوي او ده ته به ټول سهولیات چې د ده په وس کې دا به ورته برابروي. همدې حساب سره په ګاونډ کې څوک بیمار شو، نو یو ګاونډي چې صحتمند دی بل ګاونډي بیمار دی، دا صحتمند ګاونډي د حق جوړیږي، په ده دا لازم دی چې دا بیمار ګاونډي دا ډاکټر ته بوځي، ډاکټر ورته راولي، دوایي ورته راوړي، د هر قسمه خدمت مالی او جاني وکړي. دغه رنګې دوه ملګري په لار باندې روان دي او یو ملګری چې دی هغه باندې څه حمله وکړه، دشمن پې حمله وکړه، نو بیکاره ملګری خدای چې د سختې په وخت کې در نه ځان وکاږي. بیګاره ملګری بیکاره کم وي، سختې په وخت کې در نه منډه والي ځان در نه وکاږي. پوه شئ؟ نه، دغه ملګري چې په لار روان دی او یو ملګري باندې څه حمله وکړه، دشمن پې حمله وکړه، دغه ملګری به ورته ودرېږي، د دې دشمن مقابله به کوي، د سره به یو ځای ودرېږي. چې کسان دوه شي بیا په ډېرو خلکو زور نه رسېږي، اتفاق کې برکت دی. ازمري ګیدړ لیوه پې حمله وکړله، دا ملګری به ترې تښتي نه، دغه ملګری به بچ کوي، اگر که د ځان پکې ولې لاړ نه شي، اگر که دا پکې زخمي ولې نه شي، پر دې ملګري سره به ودرېږي او دا دشمن مقابله به کوي، دغه ځناور مقابله به کوي. همدې حساب سره ګاونډي چې دی چې د باندې چا حمله وکړله، د باندې څه تکلیف راغی، دشمنان پې راغله، نو بل ګاونډي به د مرسته کوي، د مدد به کوي. غله پې راغله لوده کېږي به نه، د دې ګاونډي نه به غله بند دی، د غلو سره به د ده دپاره مقابله کې، ګاونډي به راپاڅي، د ګاونډي دفاع به کې. نو اسلام چې دی ګاونډ ته په دغه وجه باندې ډېر عزت ورکړی، ځکه چې ستا په ګاونډ کې څوک پروت دی او ستا په ښه نه راځي، د بیمارۍ په وخت کې ستا په ښه نه راځي، چې غله در باندې راشي، دشمن در باندې راشي، ستا په ښه نه راځي، د ولږې په وخت کې ستا په ښه نه راځي، د تندې په وخت کې ستا په ښه نه راځي. دغه رنګې چې ته غریب شي او تا باندې فاقد او څه درکره نشته، ستا په ښه نه راځي، نو دغه ګاونډي دې په توپه ولګي او په شړق دې ولګي. د دې ګاونډي نه چېرته لرې کډه کول پکار دي، ځکه دا ګاونډ دی د دې دپاره چې یو بل سره به دوی همکاري کوي، مرسته به کوي، نصرت به کوي، کومک به کوي، اخلاق به ورسره استعمالوي، دیانت او امانتداري به ورسره ښکاره کوي. نو که دغه ګاونډي ستا په دې سودونو کې په ښه باندې نه راته، نو بیا ترې کډه کوه، دغه کور دې خرڅ کړه، سپېره محله ده. حدیث شریف دی چې ګاونډي به د ګاونډي خیال ساتي په یو څو خبرو کې. یو دا چې کله ګاونډي بیمار شو، نو دغه ګاونډي د دې خپل ګاونډي تپوس به کوي، دته به طبیب ډاکټر راولي. ګاونډي تږی شو، دته به د اوبو انتظام برابروي. ګاونډي وږی شو، دته به د روټۍ انتظام برابروي. ګاونډي بربند شو، دته به د پیزار د کپړو هغه انتظامات برابروي.
ګاونډي قرضدار شستانه قرض غوښتو ګاونډي ته به قرض ورکې همداسې تشبه نه شړي د قرنګي ګاونډي ته بل څه مشکل جوړ شو نو ګاونډ د دې دپاره دی چې ګاونډي به د ګاونډي په ښه راځي او ګاونډي به د ګاونډي خیال ساتي زمارو او د ټولو نه نږدې ګاونډي چې دی د په تا باندې ډېر حق دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم ان لی جارین زما وې دو ګاونډین دي مثلا زما دو ګاونډین دي د الله رسول فإلى أيهما أهدي كم یو ته به زه هدیه تحفه ورکوم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دام د ګاونډي دپاره ضروري ده چې ګاونډي به ګاونډي ته تحفه ورکوي هدیه به ورته ورکوي یو څه فروټ به ورکه راولېږي څه نوم به پکې دي وایي زما د خوا نه تحفه قبوله که یو جوړه جامې به په کال کې یو ځل واخلي ګاونډي دغه جوړې اگر چې کمزوري دي زما د خوا نه دا جوړه دا تحفه قبوله که یو جوړ څپلۍ چپلې به ورته واخلي چې زما د خوا نه دا تحفه قبوله که یو څادر به ورته واخلي یو رومال یو ټوپۍ به ورته واخلي د نور وس دې نه رسي یو جوړ تسبیح واخله یو مسواک واخله په سنت طریقه باندې عمل وکړه ګاونډي ته تحفه ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ګاونډي به ګاونډي ته تحفه ورکوي نو عائشہ رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کې زما دو ګاونډین دي کم یو ته به زه تحفه ورکوم ما سره تحفه ده یوه تحفه ده نوره وس مې نشته ګاونډین دوه دي د الله رسول دا یو تحفه به چا ته ورکوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي الى اقربهما منك بابن د کم یو دروازه چې تا ته په ګاونډ کې ډیره نږدې وه هغوی ته دا تحفه ورکه مثلا ستا دوه ګاونډین دي او تا سره تحفه ده ستا دوه ګاونډین دي او ستاسو د غواړي یو ته پکې کپړې وکړم ستا دوه ګاونډین دي او ستاسو د غواړي چې یو ته پکې رومال تسبیح مسواک ورکړم ستا کره سالن دی او دومره دی چیله یو ګاونډي ته ورکولی شي څه پکې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الی اقربهما منک بابا د چا دروازه چې درته نږدې دا ستا ډېر ګاونډي دی نږدې ګاونډي دی د ده حق دغه ګاونډي نه ډېر دی چې ستا نه دروازه لږه لرې ده نو دا تحفه عایشې رضی الله عنها ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه ګاونډي ته ورکړه چې دروازه یې تا ته نږدې ده زمارونو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یاره یو دوه دوستان دي او یو دوه ګاونډین دي په دې دوستانو کې بهترین دوست د الله په نیز باندې کم یو دی او په دې ګاونډیانو کې بهترین ګاونډي د الله په نیز باندې کم یو دی په خبره ځان پوه کوي یو دوه دوستان دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وضاحت هم فرمایلی دی خیر الاصحاب عند الله خیرهم لصاحبه وی بهترین په مرګرو کې د الله په نیز باندې هغه مرګری دی چې دا د خپل مرګري دپاره بهتري د مرګري په ښه باندې راځي ډېر داسې مرګري شته چې کله تا باندې مشکل راشي تا باندې تکلیف راشي تا باندې دشمن راشي نو هغوی به سټ وګرئ او غوږونه دا به راملاوي کې سترګې به خړي کې او درنه به روان شي دا یاد ساتئ زما محترمو کم مرګری چې ستا په سخته کې په کار رانغی دا د قرآن نه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو نه ثابته خبره درته کوم کم مرګری چې ستا د سختې وخت کې په کار رانغی نو دغه مرګری چې دی د سره مرګرتیا مه کوه د مسلمانۍ سلام کلام ورسره ساته خو د دې مرګري باندې اعتبار مه کوه یو مرګری د دوکۍ در سره وکړله دوکۍ ماف کا ورته بس پروا نه کوي خیر دی معافی الله جل شانه خوخی معافی الله جل شانه خوخی ما پکې خو اعتبار به په نه کې یو مرګری تا سره ستاسو ذات په باره کې دوکه وکړه ستاسو کورنۍ په باره کې تا سره د پیسو د کاروبار په باره کې یو نور څه لالچ در سره وکړه دوستانه ور سره پرېږده ما پکې خو بیا به په دغه شیزونو اعتبار نه کې کتا پہ بے دغه اعتماد کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی لا يلدغ المرء من جحر واحد مرتين رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی سړی چې سړی او سړی چې صحیح مسلمانی نو د یوې سولې نه دوه ځلې هغه ته مار ټک نشي ورکولی ځکه عقل پکې دی یو ځل تا یو ځل یو سوړي ته لاس دن نه که په هغې سوړه کې ته مار وخوړلې څه در باندې چک ولګه او زخمي کړلې تا ته ویم
ته به په سبا باندې بیا ورځې وغې سوړي کې به بغیر د څه وسلې نه لاس ورکې نه به یې ورکې ولې ته به وې پرون دلته زه مار خوړلی وم په همدغه سوړه کې نن بیا ما ته ټک راکوي نو دا لاس نه ور دننه کوم نو رسول الله سلم فرمایي چې کله تا سره ملګري دوکه وکړله پام کوه چې دویم ځل ګورې درته ټک درنه کي نو خبره ما دا کوله چې ملګری ستا په سخته کې په کار رانغې بس دا مرګره چې دا ډیلیټ کا دا ختم کا دا فینش کا ما په که دوستانه ور سره به مکوا ما په که اعتماد به مکوا او هغه مرګره چې تا باندې کله تکلیف راغی ستا پیسو ته ضرورت شو دنیا کې څوک تا ته پیسې نه درکې دی مرګري درته پیسې درکړلې پتا باندې داسې یو واقع او داسې یو قصه داسې شخړه لانجه راغله چې ټولې دنیا پرې خو یو مرګري را ټینګ کړلې نو دغه مرګره چې د مشکل په وخت کې ستا په ښه باندې راغې دغه مرګره بیا په عمر کې مه پرېږده د مرګرته په 100 کروڑه ډالر باندې مه ورکوه دې مرګري سره دوکه مه کوه دا ستا مخلص مرګره دی ولې ستا په مشکلو حالاتو کې په کار باندې راغلی دی عبدالرحمن بابا فرمایي که نه وایي خپل پردي پکې معلوم شي ای رحمانه کله کله د غمونو باران ښه دی یعنی ستا پکې کلک کلک مرګري او ښایسته ښایسته خپلوان او لاپل مرګري پکې معلوم شي نو کله چې تا باندې غم راشي هله به ستا د خپلوانو ستا د مرګرو پته لګي په خوشحالۍ کې خو هر سړی ستا مرګری دی په واده کې په ښادۍ کې خو هر سړی ستا مرګری دی ځکه ته به روټۍ تیارې تا کره خوشحالي ده ته بچۍ نه راوباسي ته به بسکټان او مټیان راوباسي تا کره به ښایسته ګلان لګېدلي او هغه ستا کور به ښایسته شوی رڼاګانې به او په مشکل کې خدا شیزونه نه نه روټۍ میلاویږي نه چای میلاویږي نه رڼاګانې شته کیدای شي پیسې هم در نه څوک وغواړي نو که په مشکل کې د کم مرګری په کار راغې دغه ستا مرګری دی او په مشکل کې چې د کم مرګری په کار رانغې بیا په امتحانونه مه کوه بیا بټریانې مه کوه بیا هغه سره د دوستاني مزي واپس مکله کوه ځکه ته به د دنیا د ټولو نه بېوقوف سړی رسول الله وسلم فرمایي لا یلدغ المرء من جحر واحد مرتين سړی چې سړی رسول الله وسلم فرمایي د یو ځینه به ورته 2 ځلې ټک نه ورکولی کېږي په یو ځکې به هغه 2 ځلې نه دوکه کېږي په یو ځکې به هغه په دویم ځل باندې ګزار نه خوري نو ما خبره دا کوله چې د الله په نیز باندې په دوستانو کې بهترین دوست هغه دی چې خیرهم لصاحبه په دې کې چې کم یو د خپلو دوستانو دپاره هغه بهتر یو د دوستانو په کار راځي وخیر الجیران عند الله خیرهم لجاره او په 2 ګاونډیانو کې په ځمکه کې 2 ګاونډین دي نو الله جل شانه ته پکې کم ګاونډي ډېر ګران دی هغه ګاونډي خیرهم لجاره چې هغه بهتري په نورو مرګرو کې د خپل ګاونډي دپاره په ګاونډ کې چې ستا څوک په ښه راځي دغه دي ګاونډي دی دغه مسلمان دی دغه صحیح سړی دی دا کامل مؤمن دی او په ګاونډ کې چې ښځه سړی نور ګاونډیان چې تنګ دي دا کامل مسلمانان نه دي دا صحیح ګاونډیان نه دي دوی د الله اصلاح کې او که اصلاح نشو کډه تې کوه خپل کار به کوي زما محترمو رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره پورې ګاونډي ته د تحفې لیږلو تاکید کړی دی او لازمي ګڼلې ده چې ګاونډي به ګاونډي ته تحفه لیږي که روزانه دې وس نه وه یو ورځ بعد لیږه یو ورځ بعد دې وس نه وه هفته کې یو ځل لیږه هفته کې دې وس نه وه میاشت کې یو ځل لیږه خو خامخا لیږه راځئ یو حدیث طرف ته ځو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانی مبارک ته چکر لګو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایي لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات او كما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و یو ګاونډی دی بد نه ګڼي سپک دی نه ګڼي یو معمولی تحفه د خپل ګاونډی نه د خپل ګاونډي نه ولو فرس نشات اگر که د چیلنګي هغه سوم ولې نه دی د چیلنګي دا خپیړه نه ده دا ډیره وړی او دا ډیر معمولی سیز دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ګاونډی ښځه راپاڅېدله یو ګاونډی سړی راپاڅېده او د خپل ګاونډي کرې ګوره کچه په حدیث کې پوخ ذکر نشته چې دی پخ کړې ده ور ویلېږله
د چیلنګي یو سومي راواغسته دی ګاونډي کره ورولېږه ګاونډی کرې ورولېږه په څه وجه په اخلاص باندې په دې وجه باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګاونډي سره د ګاونډي سره په تحفه ورکولو خوشحالېږي چې ګاونډ کې تحفه ورکړي الله جل شانو په خوشحالېږي دغه چیلنګي دا سومي درولېږه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کوي چې پام کوه دا سپک ونه ګڼي ګورې پام کوه دا سپک ونه ګڼي ولو فرس نشاتنا اگر که د چیلنګۍ دغه سوم او دا خپیړه ولې نه هم سپکې مه ګڼه ته دا ووایه چې الله دې ده ته خیر ورکړي د ده به دا وس رسېدله چې دغه شیز ما کره راولېږه الله پاک دې ورته خیر ورکړي اوس دا معنا د حدیث بل هم ده د همدې حدیث بله معنا دا ده چې تا کره بل څه نشته او د چیلنګۍ یو سوم پروت دی د چیلنګي دغه سوم پروت دی او ته وایې چې یاره ګاونډ کره خو تحفه لیږل غواړي خو دا ما کره چې دا څه پراته دي دا ګاونډي کره نه لیږم ځکه دا سپکه خبره ده ګاونډي به مې خفه شي ګاونډي ته به زه سپک ښکاره شم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تحقرن جارة لجارتها دا سپک مه ګڼه شا به پاڅېږه او ګاونډي کرې ولېږه ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه به عمل راشي د الله جل شانو په حکم باندې به عمل راشي نو ورکرې ولېږه او که هغې کرې ولېږه هغې ته دا حکم دی چې هغه به سپک نه ګڼي او دې ته دا حکم دی چې دا سپک مه ګڼه دا معمولي څیز دی خو ور ویلېږه الله به درنه خوشحاله شي رسول الله صلی الله علیه وسلم به درنه خوشحاله شي زما محترم ورونو یو رسالې لیکلې وه دا قصه غالبا په کوم عربي ملک کې شوې وه د ګاونډ هغه عزت ترته خیم او ځینې ګاونډیان دومره تکړه خلک دي چې ستا د خوشحالۍ ستا د خفګان دومره خیال ساتي ځان ته به زور ورکوي خو ستا خوشحالي به په تا باندې نه خرابوي ځان ته به زور ورکوي خو ستا هغه خفګان دا چې دی تا به په دې خفګان کې نور نه خفه کوي زور به نه درکوي عربي ملک کې داسې شوي یو رسالې لیکلي وو یو څو ګاونډیانو په دې ګاونډ کې یو سړی اوسېده د هغه تقریبا 12-15 کاله بعد یو زوی شوی دی چې زوی وشو دا زوی الله جل شانه راغټ کړی دی نه لورګانې شته نه نور زامن شته صرف دغه یو زوی ورته الله جل شانه دې سړي ته ورکړو سړی ډېر مالدار دی دا چې 15-14 کالو شو دی پلار ورته واده را جوړ کړ صاحب چې واده ورته را جوړ کړ نو بس کلي کې محلې کې خلکو ته دعوت ورکړ ولیمه برابره کړله د واده ورځې ده او د دې سړي یو دوست دی الګ بیمار دی په ګاونډ کې ورسره کور دی او د ده د واده ورځ ده نو د دعوت ورکړه چې په جنج باندې به مثلا په 3-4 بجې باندې زوره خیر راځئ به ګاډي به م راولئ او دعوت چې دام درته 10-11 بجې دی دعوت ته به راشئ دعوت به وخورئ بیا به په جنج باندې ځو دا خوا کې چې کوم ګاونډي دی نو دا خپله رانغې د ده واده ته ده باندې خوشحالي ده یو زوی دی ډېره موده بعد ورته الله زوی ورکړی دی او نن یې واده دی نو دا ډېر خوشحاله دی د دا ګاونډي چې دی د ځان په ځای باندې د ده یو زوی راغی ځوان زوی دی راغی روټۍ شروع شوله دا سړی اوس ګوري دی هلک ته چېرې دا خو زما ډېر کلک ملګری دی د پلار دا خپله ولې رانغې دا زوی ولې راولېږه اخر دا دومره بې غیرته سړی دی دا دومره بېکاره سړی دی نن په ما باندې خوشحالي ده زما دغه یو زوی دی د ته ما واده را جوړ کړی ټوله دنیا را خوښې ده ټول علم مبارکۍ ته راځي او دا نه راځي دا ولې ما خو دعوت هم درته ورکړې یاره دا سوچ کې دی زوی یو څو نړۍ واغستلې دا اوس د ټارګېټ کړی دی او پاسې د کور ته لاړه دغه رنګې دا ورته ګوري چې هلکه دا روټۍ ده ولې ونه خوړه ما خو دوی سره څه بد هم نه دي کړي دعوت مې م ورکړی دا څنګه ګاونډیتوب دی زما د زوی په واده به دوی خفه چې پلار یې رانغی زوی راغی ام چې راغی 2-3 نړۍ روټۍ واغستله او لاړه پاڅېده ځان الله دې خیر کړي د جنج وخت شو 3-4 بجې شولې دغه هلک چې دی دا ځوان هلک جنج ته یې ګاډی راواسته ګاډی یې ودراو خو داسې مخ باندې د خفګان آثار دي جنج کې لاړه واپس راغی زدرې ګاډی د جن نه کور ته بوته او کور ته لاړ مازدیګر دغه د چا چې د زوی واده دی دغه سړی څه ګوري د دې خپل ګاونډي د کور مخې ته یې څه خلک ولیدل چې وځي نه وځي بهرحال د جنج م راوړه او روټۍ م ورکړله نکاح م وشوله نو بیا تپوس یې وکړ چې زما دا پلانکې ګاونډي ما ته رانغې دا ولې دروازه یې ووهله د هغه زوی ورته راووته وایي بچیه
ته جنج تم راغلی ډېر په تیزۍ وي روټۍ تم راغلی صحیح روټۍ هم د ونه خوړه ولې خیر خو دی ورته وایي راځه کښېنه چې شربت یې پرې وڅکوئ یو واقعه شوې ده خیر خو دی څه واقعه شوې ده وایي واقعه دا شوې ده چې ستا روټۍ شروع شوله مطلب په دې سحر باندې چې ته روټۍ ورکې زما پلار بیمار شو ستا ملګری پلان کې بیماري دومره سخته شو تا ته خو پته وه چې د مخکې نه بیمار و د ذوالقدن حالت شروع شو خو ما ته ویل چې ګورې بچیا پام کوه زه به مرمه زه د پاتې نه یم خو زما دا ملګری چې دی دا زما ګاونډي دا دوست د باندې ډېر وخت بعد واده راغلی دی د بچي واده دی نو که زه مړ شم چغې سوري به نه وهي مور دې پوی که خویندې دې پوی که ورندارګانې پوی که چې چغې به نه وهي محله به نه خبروي ما ته به غسل راکوي او ما ته به کفن راکوي خوشبوداره به مې کوي بس په یو کنج کې مې کېدی جړاګانې به نه کوئ هلته به ورشئ د هغوی روټۍ به م وخورئ جنج کې به م ورسره لاړ شئ مور به م دې ورولېږي خویندې به م دې ورولېږي چغې سوري به نه وهئ هغه ته به نه وایئ خبروئ به نه ولې زما په دې رور زما ګاونډي باندې ډېر وخت بعد خوشحالي راغلې ده او که ته خبر کې خوشحالي به بې غم شي دا په جړا شو د الله دپاره دا وصیت ده کړی نو هغه خوشحاله شو د هغه احسان یې ادا که چې الله جل شانه دې قبر منور که زما ګاونډي زما ملګریا چې تا ځان ته زور ورکه خپلو بچو ته دې زور ورکه زنانو ته دې زور ورکه او د هغه د ګاونډیتوب خیال دې وساته الله جل شانه دې تا ته خیر درکړي نو ګوره ورته مړ کېږي بچو ته وایي چې پام کوئ زما د ګاونډي د بچي واده دی پام کوئ ګورئ چې د هغه خوشحالي دا په هغه باندې زما د مرګ د وجې نه غم نه کوي جنازه یې واغېستله او خښې که دې ته اوس ګاونډیتوب وایي زما او ستا چې د بچي واده او دغه پیټۍ دی الله دې هلاکې کړي دغه پیټۍ چې دا راوتي دي دا به راوړي سیبه او بس وبه یې لګوي یو د کور په یو ګوټ کې او بله د کور په بل ګوټ کې او اواز ګانې به ورته ور واچوي دا خیال به نه ساتي چې ما سره جماعت خوا کې دی جماعت رسول الله سلام فرمای ځان لا انسان ستا ګاونډي نه دی ګاونډیتوب جماعت هم ستا ګاونډي دی د جماعت د ګاونډیتوب به دومره خیال ساتي دومره به خیال ساتي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جماعت ګاونډي ته فرمایي چې لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد د جماعت د ګاونډي مونځ په کور کې نه کېږي صرف او صرف په جماعت کې کېږي د مارونو غوږ شئ د جماعت سره څوک ګاونډ کې دی د هغه مونځ په کور کې نه کېږي جماعت ته به جمع ته ځان را رسوي که جمع تې تلې د همداسې به جماعت ته راځي جماعت کې به مونځ کوي نن سبا چې جماعت سره څوک ګاونډ کې دی د زوی د لور واده دی ګانې بجانې دا به ښه ټسئ پروا به نه ساتي چې هلکه د جماعت کې قرآن عظیم الشان پروت دی دی جماعت کې خو 15 وخت مونځ کېږي دا جماعت خو د الله کور دی دا خو د ځمکې په سر باندې بهترینه ځمکه ده زه به ولې دا ټیپ دا ډیک دومره تیز اواز سره دا سندرې غږوم چې د الله جل شانه دا کور رانه خفه نه شي او د دې په وجه رانه الله جل شانه خفه نه شي دا مونځګزاران رانه خفه نه شي دا مولا صاحب رانه خفه نه شي دا امام صاحب رانه خفه نه شي گویا وایي څوک د دې ګاونډ خیال ساتي او دا دانه ده چې جماعت سره ستا دیوال شریک دی ته د جماعت ګاونډي نه یو صحابي راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي ای د الله رسوله ګاونډیتوب څومره دی کم حده پورې دی څو کورونو پورې زما ګاونډیتوب دی چې د هغوی خیال وساتمه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي 40 کوره ګر چاپیره دا ستا ګاونډ دي څو کوره 40 کوره 10 کوره شاته 10 ستا د کور نه مخې ته 10 دا ګس اړخته او 10 ښي اړخته دغه ستا ګاونډ دی بلکې بل قول پکې دا دی چې ګاونډ د جماعت هغه ګاونډ دی چې د مؤذن اذان اوري او اوس وخت کې ول سپیکر دي کنه نو چې بل سپیکر باندې اذان وشو تا محله کې واورېدو ته دغه جماعت په ګاونډ کې پروتي ستا په کور کې مونځ نه کېږي ته به جماعت ته ځان را رسې زما محترم ورونو ګاونډ په اسلام کې دا یو عظیم شیز دی په دې باندې مو ته ځان جنت ته داخلولی شو خو د ګاونډي خیال به ساتو کله چې دی د ګاونډي خیال محترمه نه ساته الله جل شانه به درنه خپي
رسول الله صلی الله علیه وسلم بدر نه خپه یلکا ځان له په دنیا کې ګون خسته ګونډي توب انتخاب کا خسته ګونډي توب کوا اخرت کې به تر چا ګونډي وایا د رسول الله سلام ګونډي وای د پیغمبرانو ګونډي وای دا زنه ما موسی علیه السلام خو الله جل شانه سره هم کلامی کوله خبره به کولی نو تور ته الله جل شانه ته ورغه الله جل شانه سره کما یلیق بشانه الله جل شانه ور سره خبرې کوي نو الله جل شانه نه تپوس کوي الله جل شانه دا موسی علیه السلام به جنت تبوزی ځان ورته خي ما به جنت تبوزی الله جل شانه د خوانه ورته आवाज شو کما یلیق بشانه او موسی علیه السلام جنت ته بتزی او ستا کورم په جنت کې تیار شوی ستا محل تیار دی ته پیغمبر اول العزم پیغمبر د تورات خاوندی تعظیم پیغمبر ته په جنت تزی او کورم دشتا نو چې کله ورته وی الله جل شانو فرمایل چې کورم د جنت کې شتا یا الله په دنیا کې خو ګوندی توپ شته دی په دې جنت کې به زما سره ګوند کې څوکي زما دې کور سره خوا کې به چا کوري الله په جنت کې به زما ګوندی څوکي دا به څنګه سړی نو الله جل شانه ورته فرمای اے موسی علیہ السلام ستا ګوندی چې دی دا قصاب دی یو قصاب دی موسی علیہ السلام تعجب کوي زه پیغمبر ما په کار د چې زما ګوندی پیغمبر وي ما ته کتاب راغلی په کار د داسې یو پیغمبر زما په ګوند کې وي چې هغه آسماني کتاب راغلی تعجب یو کړه الله جل شانه په دې خبر باندې یا الله دا څنګه سړی دی چې دی قصاب او د پیغمبر ګوندی دی نو الله جل شانه ته فرمای ما ته نه خپه تراکا اخر دا ستا بنده دا قصاب څه عمل کوي چې دا زما په ګوند کې انتخاب کړي او زما ګوندی دی الله جل شانه ورته سړی مو خود نه خپته ورکړه ورشه موسی علیہ السلام دینوم دی په دې محله کې دا خوش قسمت قصاب وسی نن سبا قصابان ولادا سي کارونه کوي چې لک پټکی والا وګوري او ساده پاده وګوري زمون غوندې کنه نو بس هغه ته ټولي وازګي ورکی او داسې ناشنا چل دا قصابان کوي را الته چې غوخه در کی روغه بدر تخکاری چې کور ته وړا ټول باډو کی او چالو نه وي یاره چې دا دوی کم دم یاد کړي دا څه طریقه دوی کوي ته په الله باور وکړه چلته درته در کی غوخه ته به چې غوخه نن راکړه خو چې کور ته راولي نو سه باغ چالو نه یا غاډو کی یا ټولي وازګي به تا ته در کړي نو کور کې باندې خزي تم سترګي خړي وای بچاله کچیر تم ارزان غوخه پسې دا ګرځیدلې دي کسه چلی کړي دي بچو لونو ته بم نسترګي خړي چې دا څه بل لازم غدي والد صاحب دی پلار راولې دا نو دا سی ګوره دا اوس قصاب دی ووره موسی علیہ السلام ورغه قصاب ته سلام وکړ قصاب کور پیدا ک سلام استړي مشي ور سره وکړ ورته وی پلان کیا قصابه دا اوس دانه پیجنی او موسی علیہ السلام ایمان راولې خو موسی علیہ السلام لیدل هم نه دي چې دا څنګه شکل کې دي بهرحال موسی علیہ السلام ورته فرمایي لمی دا غواړي تاسو سره یو دوش پی ملما شمه مسافر ما ورته وی په سر سترګو باندې سړیم نر سړی جنت خو الله جل شانو غرزوک نه بوزي چا به غیرت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه کامل مؤمن نه دی د چا چې ملمه او د ملمه عزت نه کی دا بیکاره مسلمان دی بلکې دا وی کامل مؤمن دی نه دا کامل مسلمان دی نه چې ملمه دی راشه په تندې دی 12 بجې رسول الله سلام فرمایي د ملمه ضیافت دا 3 ورځې دی د 3 ورځې نه خو کدر سره وسیده ام شړې مصدقه د پستا صدقه سٹارټ شو او 3 ورځې خو در سره د ملمسته حق دی حق نو بهرحال موسی علیہ السلام ته قصاب وی چې بالکل په سر واسترګو او چې ته هر څوک زبر ملمسته کومه دا اوس موسی علیہ السلام صرف دا معلومي چې دا منځونه ډیر کوي روجي ډیری نسی ذکر اسکار ډیر کوي جهادونه کوي تبلیغونه کوي دا کوم عمل لې چې په دې عمل سره الله زما په ګوند کې دا ګرځولې دی قصاب او د پیغمبر ګوندی دی او بل الله جل شانه ورته جنت بشارت او رولې د موسی علیہ السلام په خله معنی ځکه چې الله جل شانه موسی علیہ السلام ته فرمای چې ستا ګوندی په جنت کې فلان کې قصاب دی خدای جنت بشارت هم شو کنه لکه په خبره پويږي یعنی دا سړی جنتی دی ځکه د موسی علیہ السلام ګوندی دی په جنت کې بهرحال عام فرض منځونه کوي او لګول تسبیحات وای موسی علیہ السلام ور سره سحر کې پاتې ده تا چې لاله نو خپل قصابی کې ساروي علال ک او بس غوخه په ډیر خسته ریټ باندې ور کوي ارچا ته مناسب قیمت باندې او ارچا ته مناسب غوخه ور کوي خدا ګوري په دې تیکو کې چې ځینی تیکه ځینی پټه هغه خوښ شي د یو تیکا د بیل کې دی خو ځان سره کیږي
د قرنګ به لګي د غوخه مې د کوي بل تکي خوخه شي ورته وګوري لاس کې واله راواله اغم سیټ تکینی داس یو کیلو اندازه مثلا غوخه برابر کړله دا ځان سره وخت سره په کپړه کې وتړله موسی علیه السلام ته وی راځه چیزو موسی علیه السلام ور سره روان شو کور ته ور سره دننه شو دا قصاب لاړ چې کله کور ته دننه شو مور ته سلام وکړو د مور خپل لاسونه د چاپی کړل مثلا د مور عزت وکړو او د قرنګي مور ته خوشاله شو او به ور کړلې دا را پاسې د قرنګي اور بلک او دا غوخه په خکړله چې دا غوخه په خکړله د مور په تبه باندې په خکړله دی قصاب موسی علیه السلام ورته ګوري چې دا کوم عمل دا کوي چې دا په جنت کې زما ګوانډي دی اخر غوخه په خکړله اوچته کړله ویوللې کاسه کې واچوله یخه کړله یو تیکرالی روټۍ کې تاوي او مور ته ورکی د مور خله پاکي مور چې د انتهایی درجه کمزورې ده نه لاسونه خوش غولې شي نخ پینې سترګې کار کوي خو بهرحال دا بل نړۍ راخلی او مور ته ورکی د مور خله صفاکي مور چې هغه مې د کی دا ورته انتظار کې د بل نړۍ نیولې ده خپې ورته نیولې ده دا ورته خله کې ورکی نو مور چې دا کله مړه شوله نو دی قصاب ته اشاره وکړه دی قصاب غوږ ورنږدې ک چې ورنږدې ک مور ورته غوږ کې څه ویل موسی علیه السلام وانه اورېدل موسی علیه السلام پوینټ گیر ک خبره گیر کړله قصاب دی خو ورته وی تراش و دی مور تا ته غوږ کې څه ویل و ملما ما ته مور هر وخت دا وی اخر وی څه درته وی ستا غوږ خپل خولې ته نږدې کو څه خبره وکړله ما وانه اورېده زه پې پوه نه شوم وی ما ته وی چې اے بچیا الله جل شانه دی په جنت کې د موسی علیه السلام د پیغمبر ګوانډي کا وی روزانه ما ته دا وی تا موسی علیه السلام لیدلې وی نه مې دی لیدلې و ایمان دی پیراوړې او ایمان می پیراوړې ورته وی تا ته دی مبارکی ز موسی علیه السلام ما او یقینا چې ته زما ګوانډي نو ورته وی اے موسی علیه السلام دا تاسو سره وی وحی درته شوی دا چې زستا ګوانډیم زما د مور خبره څنګه قبول شوی اے موسی علیه السلام ته پیغمبر ما پوی کوي واورا ز الله جل شانه ته ورغله او ما خبره نو ور سره کولې الله جل شانه ته ما فرمایل چې ز جنتیم جنت تبزم او ته زما موسی علیه السلام پیغمبر ته جنتی نو ما د موسی الله جل شانه نه تاسو کو چې زما په جنت کې چې کم کور دی په گون کې به ما سره سوق وسیږي نو الله جل شانه ما ته دا فرمایلی چې پلان کې قصاب ته د مبارکي استاد مور دعا د استاد خدمت د وجه نه قبول شوی دا او زه موسی علیه السلام ما او ته زما گوندی سړی په سجده باندې پریوزي چې الحمدلله زما د مور د خدمت د وجه نه زما د مور دعا الله جل شانه قبول کړله او په دنیا کې راته د جنت زیره د موسی علیه السلام په خله باندې راکړه نو زمارونو ګوند چې د ځان له په دنیا کې نه دی چې په دنیا کې دی خسته ګوندی توب وکړو نو الله جل شانه به د آخرت کې ګوند د چا سره راولي دا به د پیغمبرانو سره راولي دا به د موسی علیه السلام سره راولي دا به د ابراهیم علیه السلام سره به په ګوند کې ته به د عیسی علیه السلام سره په ګوند کې او ته به خاص کر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په ګوند کې یا لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګوند کې بچو کې الله جل شانه دی موږ تاسو ټول د رسول الله سلام په خسته ګوند کې راولي په جنت کې یو خبر درته کوم تبوی چې د رسول الله سلام ګوند کې بچو کې او رسول الله سلام فرمای من عال جاریتین چا چې دو زنانا دو لونه غټ کړلې دا غوی خسته عزت کو دا غوی اکرام یو کو هغه په خېټه مړی وساتلی بچی ته په لونو باندې چې دې عزت ورنکو بړی په ورنکړلا الک ته په جنکو باندې چې دې مخکیواله ورنکو الک په جنکو باندې محترم ونه غانو دغه جنکانو ته علم ورکو په مونږ باندې پوي کړلی او په اذکار باندې پوي کړلی مطلب دا په اسلامی ماحول کې غټ کړی رسول الله سلام فرمایي انا وهو زو هغه سړی با کهاتین فی الجنه چا چې دا دولونه کمی زنانه چې دا دولونه په خسته طریقې سره غټ کړلې غټ شولي بلوغ ته ورسېدلې واده شولي د رسول الله سلام فرمایي وای هغه به ما سره دغه سړی دغه ښځه به دغه رنګې په جنت کې او رسول الله سلام دغه دوه ګوتې دا دواړه یو ځای کړې وای ما سره به دغه رنګې دغه سړی په جنت کې نو محترم سوچ کوه چې ته د رسول الله سلام په ګوند غواړي په آخرت کې په جنت کې نو د لونو عزت کوه د لونو اکرام کوه الله جل شانه ول ما ته تاسو ته د سو خبر وانه عمل کولو توفیق را نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعین د عمر ګلو دعا وخت د امتحان دی الله جل شانه امتحان